په کوم ځای کې چې خاون اوسېږي په هغه ځای کې به ښځه اوسېږي داسې نه چې ښځه په اسلام آباد کې اوسېږي او سړی به تیمرګره کې اوسېږي او هغه به خادمان به ورله کار کوي او خاون به خبر د هغې نه نه نو دا طریقه ټیک نه ده. په دې حکومت کې یوه منسټر ده اوس لږه ورکه شوې ده زرتاج ګل منسټر ده نو هغه په یو لایو شو کې ناسته ده د چا سره او خبرې اترې کوي او په دې کې ورته مختلف کالونه راځي او دا ګپې شپې لګوي او خنداګانې کوي. په دې کې ورته یو کس ټلیفون وکړي او ډېرې خبرې وکړي ورته وایي چې ته ما پېژنې ستاسو زما دومره میاشتې مخکې 3 میاشتې مخکې یا 4 میاشتې مخکې ما ورته یو ځای کې ملاقات کړی و دی نه پېژني په اخر دا خو زما خاوند دی وایي 3 میاشتې د یو بل سره ټلیفون باندې مې خبرې نه دي کړې چېرته نو داسې نو دا کار ناجایز دی. په دې وجه باندې داسې قسمه منسټریانې کول وزارتونه کول داسې قسمه منبري کول دا ناجایز دی حرام دی. ښځه به د خاوند څخه په سکنا کې تابع وي چې خاوند په کوم ځای کې اوسېږي ښځه په هغه ځای کې اوسېږي ورسره. اسباب حالات خراب دي ښځه خو د ځان نه سړی جوړ کړي دي سړی په کور کې دي او د ښځې څه پردی ډرایور دی او ګرځي راګرځي ورسره دا که هر څوک کوي دا ناجایز کارونه دي. او بیا خلک داسې وایي چې ربه زه خو مشره ښځه یم خیر دی که زما سره ډرایور دی او خیر دی که زما سره څوک نشته دی نه خاوند او ښځه دا به یو ځای اوسېږي. وکلا خورئ تاسو دواړه منها د دې جنت نه رغدن پراخه حیث شئتما کم ځای کې چې ستاسو خوښئ. په خوراک کې بیا پکې عطف ونه کړو چې کل انت وزوجک منها رغدن دلته کل انت وزوجک نه دی ویلی ولې ځکه په خوراک کې دا پابندي نشته دی چې خاوند څه خوري ښځه به هغه خوري البته په سکنا کې شته. د دې وجې نه د خاوند په ښځه باندې دا حق دی چې خاوند ښځې ته وایي چې په کوم ځای کې سمله په هغه ځای کې به سملي. په دې وجه باندې د ښځې د خاوند د اوسېدو یو بستره د یو ځای دی دا چې بیلیږي د خاوند په اجازت باندې به بیلیږي. کومه ښځه چې د خاوند د اجازې نه بغیر بالفرض د هغه د بسترې نه اخوا کېږي نو دا به په دې باندې فرشتې به لعنت وایي دا به ملعون وي دا به ګناهګاره ښځه وي. کله چې د ښځې خاوند ورانه کله راشي نو الله وایي چې تاسو اوس په بسترو کې تاسو جدا کوي اوس فی المزاجع اوس تر بسترې جدا کوي. په دې بنیاد باندې د ښځې او د خاوند دا د خاوند حق په ښځه باندې ډېر زیات دی. او کلا منها په دې کې اوس دواړو ته امر وکړو چې کوم ځای ستاسو خوښئ هغه ځای کې خوراک وکړئ. اوس خاوند دی چې هغه وایي زما څه خوښ دي زما تراخو خوښ دي او ښځو تراوه خوښ دي نو دا بالکل کېدی شي. خاوند وایي زه ډوډۍ خورم ښځه وایي زه وریجې خورم نو دا کولی شي. و یو غریبي ده نو په غریبۍ کې خو څه نه کېږي خامخا خاوند چې دال خوري ښځه هم دال خوري خو دا لازمه نه ده چې خامخا به د هغه خوراک کوم چې د خاوند خوښي نه دا کېدی شي د خاوند شي خوښ دی ښځې نه دی خوښ دا یې معنا ده. وکلا منها خورئ د دې نه رغدن خبراخه حیث شئتما کوم ځای کې چې ستاسو خوښوي. البته یو خبر یاد ساتئ ولا تقربا او مه نږدې کېږئ تاسو دواړه هذه شجرة دې ونې ته فتکونا نو شئ به تاسو من الظالمین د ظالمانو نه. مه نږدې کېږئ ګنې ظالمان به درنه جوړ شي که تاسو ور نږدې شئ نو تاسو به ظلم وکئ بیا مه ور نږدې کېږئ. دلته وایي لا تقربا هذه شجرة آیا نږدېکت ممنوع دی او که خوراک ممنوع دی خبر ځان پوهې کوي. الله وی لا تقربا مه نږدې کېږئ نو دا نږدېکت ممنوع دی او که خوراک ممنوع دی جواب در خوراک ممنوع دی په اصل کې نو نږدې دلته خو لا تقربا ویلې لا تأکلای خو نه دی ویلې دې ته وایي قانون د سد الذرایع قانون د سد الذرایع سد الذرایع دې ته ویلې کېږي لکه قرآن کریم کې الله رب العالمین په صحابو باندې د یو خبرې پابندي لګولې وه چې تاسو به نبي علیه السلام ته راعنا نه وایئ حالل کې راعنا لفظ ویل جایز وو جایز دی ولې پابندي لګولې وه د سد الذرایع او وجه دا وه چې د راعنا په اړه کې به یهودو د نبي علیه السلام څه کوله بېادبي کوله نو په هغه جایز لفظ باندې پابندي ولګېدله نو نږدېکت جایز و خو په دې جایز باندې الله پابندي ولګوله چې لا تقربا هذه شجرة ولې که تاسو ور نږدې شوئ نو په دې ګناه کې به ور پرېوځئ تاسو په دې غلطۍ کې به ور پرېوځئ لکه الله رب العالمین چې وایي که نه چې لا تقربوا الزنا زنا ته مه نږدې کېږئ. دلته هم نږدېکت ځکه چې زنا ته نږدې شولې نو بیا به د زنا وشي. لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا تاسو مونځ ته مه ور نږدې کېږئ په داسې حال کې تاسو په نشه کې مطلب دا چې که تاسو مونځ ته په نشه کې ور نږدې شوئ نو مونځ نشئ کولی بیا دا یې مطلب دی. او سد ذرایع معنا ذرایع بندول یو شی چې کله بندی د هغې ذرایع به بندې کړي لکه به طور مثال زمونږ دا حکومت دی که نه نور حکومتونه هم داسې دي دوی پابندي لګوي په چرسو باندې چې لکه چرس به تاسو نس کوي او دا پولیس ځای په ځای ناکهبندیانې کوي او د خلکو جبونه به ګوري په دې کې چرس ته او که چرس نشته
دې ته ویل غواړي چې تاسو که په دې کې چیرته یکسو یو سنجیده چې موږ د چرس بند کو نو دا خلک جبونه ولا مګوري په کم ځای کې چې چرس جوړیږي اقا ځای باندې پابندي ولګوي نو خبره ختمه شوله کنه سد ذرایع دې ته ویل کېږي یا دا چې چرس د سنه جوړیږي اقا سيزونه ختم کې تاسو یو تاسو حکومت یو آرډر وکړي دا به ختم شي دې ته سد ذرایع